السلام علیکم. بعضې خبرې داسې وي چې په هغې سړی خبره کول نه غواړي، خو د وخت او د حالاتو ځینې مجبورۍ داسې جوړې شي چې په هغې بیا خبره ضروري شي. تازه ترین خبره چې زه پرې خبره کول غواړم یا کومه ایشو جوړه ده هغه دا ده چې د احمد ولي خان نه سرکاري سیکیورټي واپس واخیستې شو. دا سیکیورټي چې صوبایي حکومت مهیا کړې وه، نو صوبایي حکومت خبرم نو د وزارت داخله اسلام آباد نه حکم راغی او آی جی پی صاحب سیکیورټي واخیسته. علي امین ګانډاپور وزیر اعلی پښتونخوا په دې معذرت خوا دی او هغه بار بار احمد ولی خان سره رابطه کړې ده. احمد ولی خان د سیکیورټي په دې خبره واخیستې شو چې هغې د سینټ په اجلاس کې یو ډېره بې باکه آئیني او قانوني خبره کړې وه، ډېره ښکاره خبره په ډاګه کړې وه چې د آرمي چیف فیلډ مارشل عاصم منیر آئینی او قانوني حیثیت څه دی چې د یو سرکاري ملازم په حیثیت باندې هغه د ملک په مهمو فیصلو کې شامل دی او هغه په خارجي دوره کې او بیا وایټ هاوس او ټرمپ سره د هغې ملاقاتونه او بیا خاص کر د معدني وسایلو په حواله باندې د پښتونخوا چې دی نو هغې سره خبرې اترې یا بریف کیس کې کاڼي وړل او هغه خول نو او دا خبرې اوچته کړې وه او دا تپوس یې کړی و چې دې سره د ایوان او د آئین هغه پوزیشن چې دی نو د هغې دې وضاحت وکړي شي. سیاسي طور دا بالکل ناجایزه خبره نه وه، یو درسته خبره وه. سیاسي طور چې دا په کوم فورم باندې شوې ده نو دا درسته خبره ده او په دې باندې که بحث پکارو نو مغلطه پکارو، خو د دې په نتیجه کې طلال چودھری چې د پنجاب نه د مسلم لیگ یو کچ لیول وړوکی لیډر دی. اکثر به تاسو کتلي یو ویډیو ډېره مشهوره ده چې د میا نواز شریف هغه ویډیو چې مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو، د هغې نه مخکې ډول غږیږي او د هغه د ګاډي نه مخکې بنګ ډچی چې پنجابي ډانس هغه ګډېږي نو دغه طلال چودھری دی. نو دې طلال چودھری چې کوم بیان ورکړ نو هغه د هغه د حیثیت نه ډېر بره بیان و، هغه چې په کوم سپک انداز کې او کومې سپکې خبرې وکړې یو پښتون مشر پسې د یو پارټۍ لیډر پسې نو دا مناسب نه وه. اوس په دې حواله سیکیورټي باندې دا این پی موقف دی او د احمد ولی خان چې د حکومت سیکیورټي یو رسمي سیکیورټي وه او دغه سیکیورټي کې موږ یو خطر ګڼه، زموږ خپل سالاران خپل پارټي خپل خلک شته، موږ ته د سیکیورټي ضرورت نشته او دا خبره بالکل په خپله ځای درسته ده. خو دا علامتي سیکیورټي چې دا نو دا یو عزت او دا لکه یو علامت چې دلته یو ریاست دی او ریاست ټولې صوبې ټول سیاسي ګوندونه او ټول مشران چې دي هغې ته برابر نظر کوي او د هغې عزت کوي او د هغې د تحفظ خیال ساتي. دغه سیکیورټي واپس اخیستل او بیا دا شانتې بیانونه ورکول نو دا په خپله د ریاست او د مرکزي حکومت په کمزورۍ او په نقصان کې دي. دې وخت پاکستان ته د ټولو نه غټ ضرورت چې دی نو هغه د سیاسي افهام و تفهیم د اتفاق د اتحاد او د یورولۍ ضرورت دی. د ریاست او د حکومت بلها داسې ډېرې پالیسۍ دي چې د هغې نه وړې صوبې خاص کر چې دی نو هغه که پښتونخوا ده که بلوچستان دی او که سند دی نو د هغې خلکو زړونه پاخه دي. خو زه تاسو ته یو بېطرفه خبره کومه، یو بالکل بېطرفه خبره درته کوم چې هر وګړی د پښتونخوا او د بلوچستان که په بلوچستان کې بلوچ دی او که پښتون دی او په پښتونخوا کې هر پښتون چې دی او د دې صوبې اوسېدونکي او زموږ زاړه قبایلي علاقې چې دي چې زم شوي دي په بندوبستي علاقو کې دا ټول پښتانه خفه دي. په افغانستان به پرېږدو د وطن خبره به وکړو، خو د هغې باوجود د حکومت او د ریاست نه خو خلک خفه دي او په هغې نیوکې کوي، خو لیکن د پاکستان خلاف څوک خبره نه کوي. دا ټول خلک محب وطن دي که بلوچان دي که پښتانه دي، خو د ریاست او د حکومت داسې قسمه اقدامات چې دي نو دا په زور د دې خلکو شا دیوال ته لګول نو دوی دغه ځای ته ورتکه کول دي چې دوی دا ووایي چې سر وخوړه د پاکستان هم د ریاست هم او د سلطنت هم او یو بغاوت او یو انقلاب. د کومې پورې چې دا سیاست خبره ده نو پکار ده چې سیاسي جماعتونه مضبوط وي، پکار ده چې په سیاسي جماعتونو کې چې دی نو تنظیم سازي وي، په هغې کې یو جمهوري عمل وي، د هغې ښکاره نظریې منشور وي، په هغې ولاړ وي
او په هیڅ صورت کې دغه خلک ډلې اسټابلیشمنت ته نه تلل. اسټابلیشمنت دا تور لګي چې سیاسي جماعتونه یا سیاست چې پاکستان کې اسټابلیشمنت ختم کړ یا ښکاره وایم چې فوج ختم کړ. خو یو حقیقت دا هم دی چې فوج په خپل ځای کې په آرام ناست و، ډلې نه تاریخ کولی چې د یو بل په ضد همدا خلک یو فوج په دې مجبوري و فوج ته موقع ورکوي. بهرحال دا غلطۍ خو شوي دي، خو نن د پاکستان د ادارو او د جمهوري ادارو د پارلمان یو پوزیشن دا دی چې هغې سره هېڅ قسمه اختیار نشته. د یو ګنډیرو خرڅولو والا به په خپله ریړه چې کوم اختیار لري، نو یو وزیر اعظم او صدر پاکستان هغه نه لري، او دا ټولې فیصلې چې دی نو اسټابلیشمنت کوي. او بیا د اسټابلیشمنت دونه نیتباري ده یا اسټابلیشمنت په دونه لغړه طریقه دا هر څه کوي چې مخکې که به پخوا به هم اسټابلیشمنت هر څه کول، خو مخونه به داسې سیاسي وو. اوس نیغ په نیغ اسټابلیشمنت د سرکاري ملازمین چې د اسټابلیشمنت اهلکار دي د هغې په کچ باندې کینی او خبرې کیږي. نو پکار دا ده چې سیاسي ګوندونه سیاسي مشران په اعتماد کې واخیستي شي، یو جمهوري رویه اختیار کړي شي، د آئین او د قانون د تقاضو لاندې یو کار وشي، او که یو کار د آئین نه بغیر هم کیږي نو لږ څه په حیا کې وشي، په پرده کې وشي، او که کیږي نو هغه بیک ډور چې دی نو سیاسي ګوندونو مشرانو سره په اعتماد کې د اخیستو یوه خبره ده چې دا خبرې ولس ته نه کوزېږي. نو دا ټولې خبرې په دې ملک کې چې د چا څه خوښوي نو هغه کوي، خو د دې نتایج چې دي نو هغه به ښه نه وي. دې وخت کې چونکې په بېلابېلو خپرونو کې زه په دې تفصیل خبرې ما کړي دي، کوم هم نور خلک هم کوي. مختصر خبره به پرې وکړم چې په کوم حالت کې پاکستان ولاړ دی او د دې نتیجې به څه راځي. موږ سره څلور ملکونو سره موږ شریکه پوله لرو. افغانستان سره زمونږ د سپیو د پیشو ده، هندوستان سره زمونږ خطرناک ترین خراب تعلق دی، ایران سره موږ په خوله ډنډوره غږو چې موږ ډېره ښه ورورولي ده، خو زمونږ زړونه یو بل ته ډک دي. یو ایران بخښنه غواړم چین دا زو چې چین سره زمونږ یو امنیت و، خو په بین المللي سیاست کې چې کومې تبدیلۍ را روانې دي او په یو تیکي کې دوه تورې نه ځایږي. زه په دې حیران یم چې په یو وخت کې به موږ په کومو خلکو سره به ملګري وو. موږ به د امریکې په کیمپ کې یو، که د چین په کیمپ کې به یو، موږ به روس او ایران سره ولاړ یو، که موږ به یورپ سره او اسرائیلو سره ولاړ یو، څه به منو څه به نه منو، او دا ټوله معامله به مخکې څنګه ځي. افغانستان هم تږی ناست دی، ایران هم پاکستان ته تږی ناست دی، او هندوستان خو چې دی خو دی. د چین به څه رد عمل راځي، ځکه چې په هغې به ځان خپرونه کوم چې په پسني بلوچستان کې یو بندرګاه چې د هغه امریکې ته د ورکولو کوشش شوی دی چې هغه ګوادر سره څه په 70 کیلومترو په فاصله کې ده. آیا د سی پیک او د ګوادر او د دې ټولو خبرو باوجود او د سمندر او د حمالیا د دوستو باوجود به هلته امریکې ته بندرګاه ملاویږي او که نه به ملاویږي؟ آیا په آینده کې به پاکستان چې دی نو د امریکې په وینا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ړنګولو هڅه کوي او که نه به کوي؟ آیا د دغې طاقتونو په وینا به را روان وخت کې چې دی نو ایران سره زموږ تعلق څنګه جوړیږي؟ آیا اسرائیل چې دی هغه به موږ منو او که هغه به موږ نه منو؟ او که موږ کوم صدر ټرمپ سره یو طرف ته موږ خبرې کوو، جرأت نشته چې د هغه مخکې ووایو چې تاسې چټي لګئ، دا خبرې د منلو نه دي. نو هغلته موږ یو بیانونه ورکړو، بیا دلته نو دا دروغ چې دی، دروغو مزې لنډ وي، دا ټولې خبرې ډوبې نشي ساتلی، او نه دا ټولې خبرې په دروغو باندې کېږي. که نن دی که سبا دی دا خبرې به ټولې سر ته راځي، یو ښکاره به یو طرف ته کېږي. بل طرف ته هندوستان آرمي چیف بیان راغلی دی، انټلیجنس رپورټ دی، ټول تجزیه نګاران دا وایي. هندوستان کې هم دلته مو یو ښکاره خبره ده، سندور 2 چې دی نو هغه ویل کېږي دا چې د نومبر پورې چې دی هغه انډیا پیل کول غواړي. اوس انډیا به چېرې نه اټمي جنګ ته ځي نه به هغه روایتي جنګ ته ځي، خو زما په خیال باندې به انډیا کم سے کم زر تر زره چې دی نو په مشرقي سرحد داسې حالات جوړوي، داسې جړکونه چې د هغې نه دی د دواړو ملکونو جنګ ونشي، خو د پاکستان یو پوره انټلیجنس او صلاحیت او یو پوج او وسایل دی په مشرقي سرحد باندې ولګي. ورسره به د انډیا زموږ ښکاره دشمن دی. په بلوچستان کې به حالات انډیا نور هم خرابوي. هغلته به یو طرف ته که موږ د سعودي د معاهدې ډنډوره کوو او موږ وایو چې موږ دومره تکړه یو، نو برخه به په بلوچستان کې موږ ته حالات نور خرابېږي. په پښتونخوا کې به د افغانستان له لوري هند چې دی نو ګوتې وایي او پاکستان دشمنه قوتونه شته.
زمونږ مغربي سره د افغانستان سره په هغې اور بلیدونکی دی. بلوچستان هغې کې حالات نور خرابېدونکي دي. په هغې کې به ایران هم لاس لري، په هغې کې به هند هم لري، او د بلوچستان په باره کې د اسرائیلو او د امریکې خپله یوه ځانګړې پالیسي چې دا نو د هغه د ټوني بلیر سابقه وزیر اعظم برطانیې په مشرۍ کې د هغې یو تنک ټانک چې دی نو د یو لیبریټډ یا د فری یا د ګریټر بلوچستان یو نقشه ده چې هغه د میډل ایسټ په ری میپینګ کې، یعنی د میډل ایسټ د مشرق وسطی سرینو چې کومه نقشه دی تیاره کړې ده او کوم چې عرب سپرینګ و نو هغې سره تړلې چې دی نو بلوچستان هم د خدا ښکاره خبرې دي، چونکې موږ خلک نه اورو نو ګورو، نه مطالعه کوو او سیاست خو ټول کوو، خو دې خبرو ته خیال نه کوو. نو دا حالات موږ ډېر زیات خرابېدونکي دي. اوس په داسې خرابو حالاتو کې بل طرف ته زموږ اقتصاد چې دی زموږ ټول اشارې دروغ دي، غلطي دي. اقتصادي طور موږ د دیوالیاپن نه موړېدلي یو، په قرضونو باندې ملکونه نه چلېږي. سیاسي عدم استحکام او عدم اعتماد دی. نو په دې کې چې کم خلک د ایمل ولی خان یا د ان پی شانتي یا د محمود خان شانتي یا د مولانا عبدالرحمن شان دغه سیاسي ګوندونه که په څه نه شکل کې بیا هم د اسټابلیشمنټ مټې به د هغې مرستیالو او اسټابلیشمنټ یې د عمران خان په لرې کولو کې هم سپورټ کړی دی. په دغه کوم چې کیرټیکر د پی ډي ایم سیټ اپ و په هغې کې هم سپورټ کړی دی. او که هغه د الیکشن ریګینګ دی یا که هغه عمران خان سره اوس څه کېږي، په هغه ټولو یو خاموشي د دې چې دا هغه د دې مجبوري نه ده، یو مسؤلیت دی یا سم چې دي. نو په کار و دې خبرو ته وکتلی شي. ایمل ولی خان له د اسټابلیشمنټ جواب ورکړو، خو د جواب معزز عزتمن خپل فورم خپلې طریقې وي. او که دغه جواب د طلال چودھری شخصي جواب و یا د پاکستان مسلم لیگ نون جواب و، د هغې نه پس چې د سکیورټي دا کم قدم اوچت کړی شوی د اخیستو، هغې نه دا پته لګي چې دا لکه یو ښه پوره غوسه ده په ریاست کې، او لکه دغه هم په ریاستي وینا شوی د هغې نه پس هم دا قدم اوچت شوی دی. د دې یو خطرناکه نتیجه بله راځي، او هغه دا راځي چې زموږ سیاسي جماعتونو بشمول اے ان پی وخت په وخت چې دی نو د اسټابلیشمنټ دپاره دلالۍ کړي دي. او په دغه دلالو کې نن دا ټولو سیاسي ګوندونو پوزیشن دا دی چې یو طرف ته عمران خان کا، یو طرف ته پی ټی آی کا، بل طرف ته ټول جماعتونه کا. نو په دې ټولو یې لمنې راړولې دي. ان چې دی نو د ایمل ولی خان هم چې دی نو په خپل حلقه کې وټونه نشي ګټلی. اوس عوامو کې شعور شته یا نشته، یا په عوامو کې د عمران خان دا محبت هم د اسټابلیشمنټ انجکټ کړو. خو د پاکستان اکثریتي عوام دا وایي چې هر سیاسي مشر او هر سیاسي جماعت غل دی، او که څوک لیډر دی نو هغه عمران خان دی. قوم عمران خان سره ولاړ دی. بل طرف ته چې د عمران خان په اوږد جیل کې او که هغه د پښتونخوا حکومت دی او که هغه په پاکستان کې د پی ټی آی نور لیډرشپ دی، نو په هغې دا تور دی چې هغه کمپرومایز دی، هغه په اسټابلیشمنټ خرڅ دی. او نن د پی ټی آی ورکر د دې نورو نه مختلف دی، د ټولو جماعتونو نه که پوهېږي که نه پوهېږي. خو که څنګه د عمران خان مده وي نو داسې خپل نورو مشرانو پسې چپړه هم راخلي، په ښکاره ورته بدې ردې کنځلې کوي. نو په لیډرشپ باندې د غونډ پی ټی آی د کیډر اعتراض دی. په داسې حالاتو کې چې تاسو ایمل ولی سره داسې کوئ، نو لیډر هم تیار ورکړه، نظریاتي لیډر هم تیار ورکړه د انتظامي صلاحیتونو سره، او قوم او عوام او ووټر ورته د پی ټی آی ورکوي. ځکه چې بیرسټر صاحب چې کوم ترجمان دی د پی ټی آی د هغه د نن بیان دی چې ضرورت یې نو خپله ټوپک رالی مو د احمد ولی خان سکیورټي لازم. دغه شانتې محمود خان هم که هر وخت کې یا په بعض وخت کې د اسټابلیشمنټ دلالۍ کړې او ځان یې دغه ځای ته ورسو، نو نن هم که هغه د اسټابلیشمنټ په ضد ودرېده، نو هغه عمران خان چې د هغه د پښتنو اقدار قدر څادر پورې به خاندل، نن هغه د سترګو تور دی د پی ټی آی د ورکرز. ایمل ولی خان ته ډېر تیزۍ سره د پی ټی آی د ځوانانو، د هلکانو، جینکو او د سیکنډ تھرډ ټایر چې کوم لیډرشپ دی نو د هغې ستاینه را روانې دي. زه گزارش دا کوم چې د پاکستان نازک حالاتو سره دی تاسو هر څومره خوشفهمۍ کې حکومت او ریاست نو ډېر بد وخت کې او ډېرې بدې ورځې تاسو نه را روان دي. هغه بار بار چې په تاسو وایي چې پاکستان د تاریخ د نازک ترین موړ نه تېرېږي نه، یا تېرېده او یا نه تېرېده، خو نن واقعي چې په هغه موړ باندې ولاړ دی. د قدم مخکې اخیستي شو وروستو په داسې یو موټی کېدل پکار دي، جوړېدل پکار دي. په تېرو ایله کې خو ما عمران خان سره ریکویسټ اسټابلیشمنټ ته کړی دی چې روک دي شي. په داسې کې تاسو راځئ او بیا بې عزتۍ کوئ. بیا د پښتنو ګورې یو عادت دی،
بحیثیت پښتون کو زین پی کې یم او کنه بحیثیت پښتون به زما احمد ولی خان سره دوه در اختلافات دي خو ګوره که دا ټک نه خوا یو سړی بې عزتي کي نو زه ما کې دا ننګ او غیرت شته چې زه به ودرېږم نو تاسو یو طرف ته پښتانه په عمل راټولوئ او بل طرف ته ورله بې لیډره د پښتونخوا ټول اوټ بینک ورکوي ټول ځوانان ورکوي د پی ټي آی چې د تېرو 14 کالونو په حکومت کې د تاسو ته د مټ زور خوړی دی بهرحال په نیکنیتۍ مې دا خبره وکړه یو خو مې خفګان وکړو چې ملولي خان نه سیکیورټي بده شوې ده بیا د طلال چودري خبرې ډېرې بدې دي بیا د ریاست د دغې نه پس دغه قدم چې دی افیشل هغه بد دی بهرحال داسې سوال نه کوم منت نه کوم تاسو پوهه خلک یې پوهېږئ خو د یو خپل اخلاص نه مې د خپلو جذباتو اظهار وکړه او غلطو ته مې غلط وي او د ټیک مې درته نشاندهي وکړه باقي تاسو زورور یې د زورورو غوی په لوړه خېږي تاسو ته د چا مشورو ضرورت نشته چې زموږ خوښه ده هغه کوی زموږ خو مل دی زموږ خو خاوره ده موږ خو نه چېرته تللی شو نه یې پرېښودی شو نه یې خرڅولی شو موږ خو په دې خاوره پراته یو د دې خاورې د ابادۍ د ترقۍ سوال به کوو موږ پرون هم چې پاکستان جوړ شوی دی موږ مشرانو منلی دی موږ منلی دی موږ په ډېر فخر باندې نن هم ځان ته پاکستانیان وایو پرون هم بې سبا به هم وایو د پاکستان دپاره به لګیا یو البته د آئین دننه چې کوم زمونږ د صوبایي حقوق دي آئیني او قانوني هغې باندې به خبره کوو د هغې مطالبه به کوو هغه چاته پرېږدو نه خو لکه خپل حق غوښتل چې دي دا د پاکستان خلاف خبره نه ده زما راوړو غټ پاکستاني شته نه پرون هم نن هم سبا به یم خو ټیک ته به ټیک او غلط ته به غلط اجازه غواړم